الرحمن الرحیم دا چې کوم باب ذکر کیږي په دې کې د تجوید متعلق بعض علماء 15 خبرې ذکر کړي دي او بعض علماء 8 خبرې ذکر کړي چې دا دې کې ذکر شوی دی په دې باب کې او دا خبرې جزر رحمت الله علیه چې کومې کړي دي هغه د سوالونو جوابونه دي عبد الدائم الازهري رحمت الله علیه فرمایي چې دا د سوالونه هغه سوالونه چې مقدر دي دا غي جوابونه دي لکه مثال په تور جزري سي په اولنی شعر کې وی چې والاخذ بالتجوید حتم لازم دا تجوید سره قران شریف زده کول ویل دا ضروری دي نو دا سوال پر راځي چې دا کم ځای نه په مونږ باندې تجوید ضروری دی دا کم ځای نه خبر راغلی ده او تجوید سره ویل او دغه شان تجوید سره زده کول دا کم ځای نه ته وایي چې ضروری دی نو دا کم ځای نه ثابت دي او چې کوم انسان قرآن شریف غلط وي نو آیا دا غس حکم دی نو جزري سیبوی من لم یجود القرآن آثم اګننګار دی او دغه شانتي دا انسان چې ګناګار دی په دې باندې څه دلیل دی دا سره اسی ګناګار دی وجه څه ده او دغه شانتي سند څه دی خبره چې آیا کوم انسان قرآن شریف تجوید سره نه وي ګناګار دی دا ټول سوالونه عبد الدائم الازهري رحمت الله علیه ذکر کړی دي نو ګوره ورته بسم الله الرحمن الرحیم والاخذ اخذنا مراد په تجوید باندې عمل کول دي یعنی تجوید سره ویل دي تجوید سره قرآن شریف ویل والاخذ او تجوید سره قرآن شریف ویل بالتجوید په تجوید سره حتم لازم حتم دا په معنا د فرض سره ده او لازم فرض ته ویل شي نو دا گویا چې تاکید دی چې ډیر زیات ضروری دی قرآن شریف د تجوید سره ویل دا ډیر زیات ضروری دی من لم یجود القرآن هغه څوک چې تجوید سره قرآن نه وي د قواعد د تجوید خیال نه ساتي آثمو اګننګار دی اسدي نو بعض علما هغه فرمایي چې دا تجوید دا فرض دی او ځکه چې د الله تعالی د کتاب هغه چې کوم الفاظ دي هغه ور سره خرابېږي او چې لفظ خراب شو نو هغه سره معنی هم خراب شو زموږ علما فرمایي چې قرآن شریف دا مجموعه ده د نظم او د معنا اصول فقه کې به تاسو ویلي هو اسم للنظم والمعنى جميعا چې دا قرآن شریف د عبارت د الفاظ او د معنی نوم دی بیا علماء په معنا کې اختلاف کړی دي چې آیا معنا قرآن دی کنه دی لیکن الفاظ د عین قرآن دی د قرآن شریف نو که یو انسان د قرآن شریف الفاظ غلط وي نو ګناګار دی وجه صدا ذری سے وجه ذکر کی لانه وجه دا به چې په دې تجوید سره الاله الله تعالی انزل دا قرآن شریف نازل کړی دی وهكذا او امدقشان په تجوید سره منه د دې الله تعالی نه الینا مونږه وصلا رسیدلې دي دو قول دي یو قول لا دي چې الله تعالی دا قرآن شریف د تجوید سره لوح محفوظ ته نازل کړی دی بیا د لوح محفوظ نه جبرئیل علیہ السلام ویل دي او بیا د جبرئیل علیہ السلام نه نبی علیہ السلام ته رسیدلې دي بیا د نبی علیہ السلام نه صحابه ته بیا تابعین ته او بیا زمونږ امامانو او د غي شاګردانو تر زمونږ د استادانو پورې تواتر سره د قشان تجوید سره چې څنګه د الله نه لوح محفوظ ته راغلي او د قشان ته رسیدلې دي یو قول دا د الله تعالی نه د قرآن شریف کوم ځای ته راغلي لوح محفوظ ته بیا جبرئیل علیہ السلام ته بیا
دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې جبرئیل علیه السلام د رب العالمین نه دا قرآن شریف ویلی دی. دا چا نه ویلی دی؟ لوح محفوظ ته من زوته. جبرئیل علیه السلام دا چا نه ویلی دی؟ دا الله رب العزت نه ویلی دی. او بیا دا لوح محفوظ نه او بیا نبی علیہ السلام او بیا صحابه بیا تابعین دا دوه اقوال جعبر رحمت الله علیه نقل کړی دي او علماء دا دوه اقوال تایید کړی دي ذکر کړی دي په خپل کتابونو کې. دا اوله زمانه کې د قرآن شریف تصحیح دا په کتابونو کې نه و، دا په ادا سره لکه جبرئیل علیه السلام دا قرآن شریف نبی علیہ السلام ته راوړو نو دی ورته وویل چې حمزه د کوم ځای نه ادا کېږي او قاف د کوم ځای نه ادا کېږي، بس وی فرمایل اقرأ باسم ربک الذي خلق. صحیح شو؟ د سنین سنې ته راغی. مشهوره واقعه د نبی علیہ السلام ورته ما انا بقارئ، زه قارئ نه ما نشم لوستلی. جبرئیل علیہ السلام ورته بیا فرمایل اقرأ باسم ربک الذي خلق. نبی علیہ السلام ورته بیا فرمایل چې زه قارئ نه یم، حتی چې جبرئیل علیہ السلام سینې ته رانږدې کړ، زور یې ورکړ او بیا ورته وفرمیل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا پنځه آیتونه نازل شو. نبی علیہ السلام د هغې تلاوت وکړي. انشاءالله بیا ترجمه وایي یا ایها المدثر او یا ایها المزمل کې تفسیر به د علماء کرامو نه بیا ووایي انشاءالله تعالی. صحیح ده؟ نو دا قرآن شریف د الله تعالی د طرف نه د جبرائیل امین علیه السلام په ذریعه باندې نبی علیه السلام ته د تجوید سره ورکړی شو. بیا صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه مکمل تجوید سره وویل. بیا تابعینو د صحابه کرامو نه د مکمل تجوید سره ویلو د کتاب ضرورت نه، حتی چې علماء کرامو رستو په دې علم کې د تجوید د قواعد التدوین هم وکړو، یعنی تجوید مدون کو. دا تاسو په الفرید په دې لومړنۍ صفحه باندې ویلې وه چې د علم تجوید مدون کوونکي کې اختلاف دی چې اول کتاب پکې چا لیکلی دی، نو چا ابو الاسود دوئیلی، چا ابو عبید قاسم بن سلام، چا خلیل بن احمد فراهیدی رحمت الله علیه، مختلف علماء کرام ذکر کړي. دا دغه علماو بیا د علم تدوین وکړو. الله تعالی دې ټول علماو ته جزای خیر ورکړي او الله تعالی دې ټول قبرونه د نور نه ډک کړي. ګوره دې کې یو لفظ راغلی دی اخذ. د اخذ نه مراد په تجوید باندې عمل کول دي، یعنی ادا ده. تجوید تاسو بار بار ویلی دی. بعض نسخو کې من لم یجود القرآن په ځای باندې من لم یصحح القرآن راغلی دی. عبد الدائم الازهري رحمت الله علیه فرمایي چې موږ د خپل استاد جزري رحمت الله علیه نه کوم نسخه ضبط کړې ده، لیکلې مو د هغه من لم یجود القرآن والا ده. دواړه صحیح دي، خو من لم یجود القرآن دا هغه صحیح ویلی دي. تجوید دا مصدر دی، دا جود یجود تجویدن مصدر تجوید دی، او اسم د دینه جوده راځي، الجوده اسم ته دغه راځي، او جودتون دا ضد د ردا، ردی خراب کوم شی انسان ټوکرې کې غورځي ویل کدا ردی دی کاغذ وی غورځي، دا هغه ردی ضد چې کوم دی الجوده تجوید دی. چې کوم صحیح سیزه ټوکرې کې څوک نه ورځي ډسبین کې کنه، دا غیظ شو. دی وجنا چې کوم انسان ښه کارو کې مونږ وایو جود فلان فی کذا، الک پلان کې سم کارو، اذا فعل ذلك جيدا خص مضبوط کارو کې سو کې کته یو طالب العلم ته چې لکه ورشه یو کپړو د پاره هنګر راوړل، نو یو ورور چې څنګه کپړه ورزوړاند کې بټه سو کې رحمت شي، او یو طالب العلم خو پوهې ویني چې یو کار کینو خو کلک کارو کې، نو ته جود فلان الک پلان کې سم کار سم سیزه راوړل. د قراء په نس باندې تجوید ویل شي الاتيان بالقراءه
داسې الفاظ ویل د تلاوت کې چې هغه د تجوید سره وي او هغه خالی وي د هغه فضول نه د خراب نه د کمی کوتاهي نه پاک وي مقصد دا دی چې انتهاء الغایه فی التصحیح یعنی په د قرآن شریف په ادایه کې انتهایی صحیح والی سره د قرآن شریف تلاوت کول د تجوید ویل شي دی وجنا جزر رحمت الله علیه په کتاب النشر کې فرمایي وی لکه څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت دیتا په دې باندې د قرآن شریف په معانیو باندې او د قرآن شریف په الفاظ په عمل باندې دی له الله تعالی حکم کړی دی دک شانتي دی ته د قرآن شریف په الفاظ او په تصحیح باندې ضروری ده چې دا صحیح کی او هغه طریقه باندې صحیح کی چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابه او صحابون تابعین تبع تابعین پر رسول الله او د دین سو تجاوز نه کی او نه د دې سو مخالفت کی بیا که تاسو وینئ نو خلق د قرآن شریف په تلاوت کې په مختلف قسمونه دي بعض انسان د قرآن شریف صحیح وای او هغه ته الله تعالی پورا اجر ورکړي او بعض انسان د قرآن شریف تلاوت کوي خو ګناهګاری کوي غلطي وای او بعض انسان په دې کې معذور دی چاړه دی جبې خلی درې قسمه خلق دي یو سړي صحیح وای الله تعالی به پورا اجر ورکړي یو غلط وای نو په سړي ګناهګار دی او یو دریم قسم انسان سره معذور دی استاد چاته چې الله تعالی قدرت ورکړي دی جبم سیدا خلیم سیدا ټیم مو سره شتا او هغه قرآن شریف په صحیح جواب باندې ولولستو غلطي وي فاسد تلاړه عجمی جبه کې ویل غلطي ویل او سیوی چې مړه قرات ته ضرورت دی تجوید په کې چاره واستې دي الله تعالی جبه خلاص پورا ورکړي دي د حسد د وجنا د خپل رائے د وجنا او دا خبره بده غنل چې یو عالم ته بسمه تجوید قاری ته بسمه خپل تلفظ به صحیح کومه نو جزر رحمت الله علیه فرمایي چې دی بلا شک او بے شبهه ګناهګار دی یسری بے شک او بے شبهه ګناهګار دی اوس چې کوم انسان ته الله تعالی جبه داسې ورکړی دا چې هغه دا راپزې لاوي یا واوي او صحیح نشي ویلي سم کنه لکه سم کنه او د الله تعالی طرفه معذور دی نو لا يكلف الله نفسا الا وسعها هغه د الله تعالی طرفه معذور دی هغه ته موږ نشو ویلي د دې وجنه علما فرمای په دې باندې اجماع کړی د علماو چې د قاری د هغه انسان پسې مونږ دا ناروا دی چې هغه قرآن شریف غلط وي اوس که یو انسان په مونږ کې حرف بدلی متجانس یعنی الحمد بځای العمد وي یا د مالک یوم الدین بځای باندې مالک یوم الدین وي یا غیر المغضوب علیهم بځای غیر المخضوب یا غیر المعذوب د الله سره کوي نو دا علماء کرام دغه قاری ته لحان وي ډیر زیات لحن کوون کی بهرحال داسې قسم غلطو تاسو به خپل حکم نه کوي د مونږ د کېدو نه کېدو دا به د مفتی صاحب نه تاسو کوي چې کوم علاقه کې یو مفتی وي هغه ته به زموږ استاد دی او داسې تلاوت کی آیا د تلاوت صحیح دی که صحیح نه دی ځان له مفتیان نه جوړوي ځکه مونږ سيو قاریان دي مونږ سيو او دا هر انسان خپل کار دی مونږ صرف د دې خبره کولی شو چې او دا غلطي وي دی صحیح وي مونږ شوی نه دی شوی دا بچا کاری مفتیانو کار وي ها اوس چې کوم انسان قرآن شریف تجوید سره وي خو تجوید سره شو چې کوم انسان قرآن شریف تجوید سره نه وي هغه ته بیا سوي لحن ورته وي څه ورته وي نو تاسو په الفرید کې ویلي چې لحن غني معنی دي نو علماء لیکلي دي چې لحن دا په مختلفو معنو سره راځي یو معنا د لحن دا لغت ده جبه لحن څه ته ویلی شي جبه ته ویلی لکه د پښتو جبه ده د اردو جبه ده دې ته لحن وي او یو لحن چې کوم دی دا ذهانت تم ویلی شي قابل ذهین فطین دی لحن لحین په دغه معنی کې راځي لحن چې کله خبري اړه راړې
لکه ته لکه چرته تلې ته پلان کیږي لکه ته ما پلان کیږي کې ولې نو خبره واړي نه لا ولا ته تر بیا دل کراله دې تم لحن وي خپل جباړه ول راړول کلام بدلول دی وجنا الله تعالی نبی علیہ السلام تو فرمایل په قران شریف کې سورہ محمد صلی الله علیه وسلم کې راغلی دی ولا تعرفنهم فی لحن القول نو دی آیت نرسلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به منافقین پیجندل چې کله باغی کلام کول خبر به کولې الله تعالی ورته فرمایلی ولا تعرفنهم فی لحن القول تبا دی خبرنا دی پیجن چې خبر اړی راړی نو خبر اړول راړول دی لمسوي لحن دقه شان لحن دا یو قسم دی دا هغه اوازونو نه چې هغه جوړي خلک لهجات چې ورته وي مقامات ورته وي دې تم لحن ویل شي دغه شان لحن دا په عربی کې خطا تم ویل شي المیل والعدول عن الصواب في القراءه صحیح پرې دی او غلط وی دی تم لحن ویل شي بهرحال لحن دا په دوه قسمه دی یو جلی دی یو سره خفي دی جلی ویل شي واضحه جلی څه ویل شي چې یو واضح بل بسي پټ پي چې یو غټي بل بسي وړو کی وي چې یو درنه غلطي وي بل بسي سپکه غلطي بوي نو جلی غټي غلطي ته ویل شي لکه انسان حرف بدل کو حرکت بدل کو حرف بدل کو حرکت بدل کو دغه شان کمی زیاتی یو کو مشدد مخفف کو صحیح شو ساکن او متحرک غلطي وکړو علماء ذکر کړی دي دا لحن جلی ده او چې داسې قسم غلطي نه وي چې حرف او حرکت وسره بدليږي بلکې صرف د حرف او خپلوالي وسره متاثر شي د لحن خفي وي د لسوي نو لحن جلی هو په اجماع د علماء حرام ده ټول عالمان وي لحن جلی حرام ده او لحن خفي کې د علماء اختلاف دي مولا لقاری رحمت الله علیه او بعض علماء وي چې لحن خفي ده مکروه ده لحن خفي څه ده او محققین علماء بعضی او عبد الفتاح مرصفی رحمت الله علیه داس نور علماء هغه فرمایي چې لحن خفي حرام ده هغه دوه قسمه ده سوي حرام وي بعض علماء دا هغه تطبیق کړی دي چې نه لحن جلی او حرام ده خو لحن خفي کې تفصیل لري بعض صفات داسې دي چې هغه باندې قرره او اجماع ده چې لکه اظهار وکړو ادغام وکړو اخفاء وکړو په بعض حروف کې یو کس وی زینکم نو د علماء د اجماع مخالفت وکړو د قرراو نو دا قسم غلطي کسو کې دا حرام ده او بعضی غلطي هغه اگر چې په لحن خفي کې راځي خو ماهر قرra د هغه اداګي کولی شي علما نه بغیر عام عوام د هغه اداګي نشي کولی نو علما فرمایي کده قسم غلطي د حل کو نکیږي نو بهرحال دا سړي دا مکروه دي دا سړي خو بهرحال د علماء لپاره دینم بچ کېدل دا سړي ضروري دي دیو جنا یو روایت راغلی دی امام غزالی رحمت الله علیه نقل کړی دی رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه چې ډیر زله ویون کې د قرآن شریف دا قرآن شریف وایي لیکن دا قرآن شریف په سوي لعنت په وایي او دا حدیث موقوف دی د انس بن مالک نا روایت دی موقوف حدیث دی ښا احیاء علوم الدین چې کوم کتاب دی غي دا ذکر کړی دی نو ګوره ورته الاخذ بالتجوید حتم لازم زده کول خدل تمانه دا عمل کول په تجوید سره د قرآن شریف تلاوت کول حتم لازم دا فرض عین دی مولا لقاری سی وی بخپل شرح کې چې العلم به فرض کفایه چې علم د تجوید دا فرض کفایه دی والعمل به فرض عین او په تجوید باندې بیا عمل کول قرآن شریف د تجوید سره ویل فرض عین دی په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې تر دې پورې علماء فرمایلی دي چې په انسان باندې دام فرض ده چې په خپل تجوید سره قرآن شریف وایي او دا پم فرض ده چې په خپل بچو باندې قرآن شریف تجوید سره وایي ها دا باندې دوه فرض دي په بالغ باندې چې وادي کړی وي خپل هم به فرض دي چې قرآن تجوید سره وایي او د بچو د طرف نم د باندې دا فرض دي چې بچو باندې مسوي تجوید سره قرآن شریف وي او حتی کچر یو آیت لنوي حتی د آیت یو ټوکړه لنوي خو چې قرآن شریف وي سره وي تجوید سره وي من لم يجود القرآن سوچ قرآن شریف د تجوید سره نه وي آثم ګناهګار دی ولا کولی ګناهګار دی ولانه د دې وجنه ګناهګار دی وجه ذکر کوي به
چې په دې تجوید سره الاله الله تعالی انزل او وصلا کې کوم الف راغلي دا اطلاقي دي د وزن شعري د بار راغلي دي دا قران شریف د تجوید سره ځکه ضروری دی چې الله تعالی په دې تجوید سره د قران شریف نازل کړی دی وهكذا دقه شان تجوید سره منه د الله تعالی نه الینا منت وصلا را رسیدل دي په ذریعہ د نبی علیہ السلام په سبب د صحابه کرامو په ذریعہ د تابعین او د تبع تابعین او زمونږ د امامانو د هغه د شاګردانو او تر زمونږ د استادانو پورې صحیح شو دلته یو اعتراض راځي مونږ چې کله چاته دلیل ورکو نو مونږ ورته ورکو یلکه قران شریف ځکه تجوید سره ضروری دي چې ورتل القرآن ترتیلا ورته وایو جزري صاحب نه دی راوړل تاسو په کتابونو کې لیدلی وي تجوید ځکه ضروری دي چې د قرآن نه ثابتې وي څنګه ثابتې د حدیث نه به څنګه ثابتې قیاس نه اخر کې اجماع ده دا څه ده جزري صاحب د قدرې ونه پرې خو د اجماع ته راغی وين شو وهكذا منه الينا وصلاه تقشان منتر رسیدل دي یو کسر رسول دي که په دغه زمانه کې لوی جماعت په تجوید باندې موجود او منتر رسول جزري سيبت الله تعالی یو لوی بصیرت ورکړ یو لوی علم ورکړ دا ځکه چې ورتل القرآن ترتیلا علماء معنی کړی دي چې بین او تبیین مختلفه او بعض علماء دا معنی رد کړی دي دا صحیح نه ده دا معنی تاسو ځانه کوي دا معنا چانه کوي دی ابن عباس سے فرمایي الکه ابن عباس په سند ذکر کې سند سره نه راغلي علماء ذکر کړي ابن عباس وایي چې الترتيل هو تجويد علي ابن شاطر وزو علي سبي الترتيل هو تجويد الحروف ومعنى سند سدي دي روایت نشته سند بس علماء ذکر کړي په تفاسیر کې ذکر کړي دي دی وجنا تاسو مخکې ما خبره کړې و الله تعالی معفو کې بعض خلکو په تجوید باندې پرد کې کتابونه لیکلي دي الجواب المفيد في الفرق بين التغني والتجويد الذي ورتل القرآن ترتيلا والترتيل تجويد دي باندې ډېر د نشپږي اعتراضونه کړي دي جزري صاحب دا ټول پرې خو ده او څه ذکر کې اجماع ذکر کا نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت بچره هم په گمراهۍ نه جمع کی نبی علیہ السلام څه فرمایي زما امت په گمراهۍ باندې نه جمع کیږي د نبی علیہ السلام د زمانه نه واده تر زموږ زمانه پورې یو لوی جماعت په دنیا کې ها تصور بخاری رحمت الله په کومه زمانه کې ولته ایوه قاریان نو سیوطی رحمت الله په کومه زمانه کې هغه قاریان نو هو کنه ابن حجر اسقلانی سے په کومه زمانه کې قاریان خلیرو خپل دا کسان قاریانو امام زاهبی رحمت الله علیه جرح و تعدیل امام دی خپل قاری دی په هر زمانه کې یو لوی جماعت پاتې شوی دی مجزري سے د اجماع دلیل ورکړه څه ورکړه اجماع ځکه نبی اسلام فرمایي زما امت بچره هم په گمراهۍ باندې نه جمع کیږي وهكذا منه الینا وصلا صحیح شو او دا اجماع یو داسې مضبوط دلیل چې دین انکار نشي کېدی مولانا حسن جان سید الله تعالی وبخي شهید رحمت الله علیه هغه وی زیو زل علامه البانی رحمت الله علیه سره دا اهل حدیث لوی محدث دی شوی قابل عالم او سترګو باندې نابینه او الله تعالی قبولیت ورته داسې ورکړي چې دوه لونه دي تاسو خبره مخکې ما کړې په تجوید باندې کتاب لیکلی او سپین نوم ورته بدل کړ او مخکنی نوم یو الدلیل الى تعلیم کتاب الله الجلیل د یوینم حسانه دی او د یوینم سکینه دی سکینه صحیح شو نو اغا حسن جان شیخ صاحب فرمایل یو ځل ما سره نو ما ته وی چې په دې دما په بدر په میدان شک دی چې د بدر میدان دی او کنه دی وی مو ته چې شیخ صاحب ساده اړه ور ډیر دی هر یو خبر په قران او حدیث کې مونږ کنه و دا دون خلک د نبی اسلام زمانه را روان دي و چې دا بدر دی دا بدر دا دی کنه اجماع ده به څه ده به چې کله به وسیز اجماع نه لای کې نور دلیلونو د ضرورت نشته اوس په دې کس په دې څه دلیل دی چې عمدان ور دی څه دلیل شته نه اجماع زموږ پلارانو نو کې موږ د دان ور دی داس په امید مونږ کوی دان ور ده سدي په امید وهكذا منه الینا وصلا پر دمر جماعت سره په اجماع سره دا قران شریف د الله تعالی نه جبرئیل علیه السلام نه نبی علیه السلام نه په غړو صحابو ته او بیا په بشمیره تابعینو کې مونږ تر رسیدلې دي صحیح شو شیرونه یاد کړئ
یو بل سره واړه